السلام علیکم دا تراوی تاسو ګورئ د دې قاری صاحب ډېر ښکلی تلاوت دی او دې تراو دپاره مکمل یو ډي جے سیسټم لګېدلی دی د ساوند ټیک کولو دپاره د ساوند صفا کولو دپاره یو مکمل پروګرام شوی دی تاسو له په دې ویډیو کې ښکاري جي اوس په دې باندې ډېر خلک تنقیدونه کوي زما په خیال باندې تنقید کول نه دي پکار ځکه موږ دا ډرامه چې ګورو فلمونه چې ګورو لکه ایچ ډي کوالټۍ کې راله فلم راواچو اکثر دا خبرې به تاسو اورئ ډېره ښه کوالټي یې ضروره او دې کې اواز صفا راځي ګانه ډېره ښکلې راغلې ده لکه ډنګه ډوته پکې ډېر صفا راغلی دي په هیډفون چې اورې وی ډېر خوند کوي نو دا خوند نه کوي چې په هیډفون باندې ته د قرآن شریف ښه صفا اواز کې تلاوت اورې کنه را ډیجو چې راغلی دا صرف د ډمامو دپاره راغلی دی نو ډېرو ملګرو پې تنقیدونه کول او کمنټس چې ما وکتلی کې مو دا خبره وه چې ضرور نه ده موږ د ساوند سیسټم صرف د ګانو دپاره استعمال کړو دا صرف ګانو فلمونو دپاره راغلی دی دا هم ښه خبره ده چې یو د قرآن شریف تلاوت ډېر ښکلي طریقې سره ریکارډ شي او بیا هغه خلک اوري قرآن شریف تلاوت سره غواړي دا چې تاسو اورئ د زړه نه بالکل سترګې پټې کړي او ویې لګې ځان له په هیډفون باندې په هینډ فري باندې اچو لګې او اواز ورپسې تیز کړي او ښکلی اواز وي او دا سترګې ته پټې کړي دومره سکون دی پکې دومره سکون چې دومره سکون د دنیا هېڅ څه کې هم نشته دی چې څومره د قرآن شریف د تلاوت اورېدو کې دی صرف چې په ښکلي اواز یې اوري نو ښه نه ده چې یو قرآن شریف تلاوت یو ښه ساوند ریکارډ شي یو ښه صفا کلیر اواز لاړ شي نو څه په دې باندې تنقید نه دي کول پکار لکه ټیک ټاکران دي هغوی ډانسونه کوي او هغوی د انسټرومنټس یا دا کم د ډي جے سیسټم شو یا دا ضرور ده چې بس دا به صرف فلمونو کې استعمالیږي ضرور ده چې دا به صرف ګانو کې استعمالیږي دا د نعت دپاره یا د قرآن شریف تلاوت دپاره نشي استعمالیدی نو اوس که څوک وایي چې لکه د دې ګناه ده یا څه دي اوس ګناه طرف ته موږ نه ځو اوس ګوره دومره علم ما سره نشته چې په دې باندې زه خبره وکړم چې قرآن شریف یا په جومات کې یا تراو دا ریکارډ داسې په ډي جے سیسټم باندې لګول یا د دې د اواز صفا کولو دپاره یا کمپیوټرایز کولو دپاره یا اواز ښکلي کولو دپاره ساوند سیسټم لګول په هغې باندې زه خبره نه کوم خو د قرآن شریف اواز دی که نه تلاوت دی که نه څه بل خو پکې څه نه وایي هماغه تراویح دي هغه ریکارډ کیږي اوس دا د بهریا ټاون مسجد دی یا وټ ایور کم ځای کې هم دی خو د دې دا کم د ډاکټر دونه ښه نوم دی دا کم چې تلاوت کوي دا امام صاحب چې کوم دی د نوم مې د ذهن نه ووتو ډاکټر پکې راځي ډېر ښکلی اواز دی او د ده د اواز دپاره دغه ساوند سیسټم دپاره د ښکلي اواز دپاره دغه مسجد چې کوم وي د خلکو ډک وي ډېر ګڼ تعداد کې خلک راځي د تراو دپاره دغه ښکلي اواز تلاوت اورېدو دپاره ایون که دا چېرته ما سره جوخ وی زه به هم ورتلم دغلته به ما تراوی کولې لکه تراو کې چې لکه یو خوا تراوی اکثر مونږ چې ډېر داسې وي چې بس ډېر تیز تیز سبق وایي شاله چې ورپسې کم کسان ولاړي ای پوهېږي هم نه چې دا امام صاحب څه وایي خو بیسټ تراوی هغه دي چې ته په تلفظ پوه شي چې مخکې امام صاحب کم تلاوت کوي چې حرف به حرف د ستا غوږونو له صحیح طریقې سره راځي ورته اوري هغه ډېره مزه کوي بیا چې ته ولاړې والله که ته په ولاړه ستړی شوې خو چې ښکلي اواز کې ته تلاوت اورې نو د دومره ښکلی اواز دی که چېرې دا ویډیو اوریجنلي تاسو وکته او د د اواز تاسو واورېدو نو یقینا ستاسو به هم زړه کې ارمان پیدا شي خواهش به پیدا شي چې زه هم لاړ شم او دغه ښکلي اواز کې زه دا تلاوت واورم او د پسې تراوی وکړم نو دا ښکلی اواز نه دی دا چې الله مو بوتللی که حرم شریف له خانه کعبې له حرم شریف له چې تاسو لاړ شئ هلته دغه چې کوم امام صاحبان وي د ماښام مونځ کې به دونه الفعاسی نوم یې که څه امام د خانه کعبې نه ماښام مونځ کې اکثر به د هغه تلاوت 2019 کې زه یو ځل تللی وم او اوس ریسنټلی 2025 کې هم تللی وم نو د ماښام مونځ کې به 2019 کې چې تللی وم هم به د ماښام جمع هغه ورکوله او وروستې ریسنټلی کوم تللی وم هم به د ماښام مونځ چې کوم د مغرب هغه به جمع ورکوله هغه ډېر ښکلی اواز یار او هغه به اکثر ما به وي چې یا الله د ماښام د مونځ ته راشي او دی پکې دا تلاوت غټ صورت پکې ووایي لکه دومره ښکلی اواز و د هغه د ما ډېر زیات خوښ و دونه ښه نوم یې دی نوم مې د ذهن نه ووتو خیر که رایاد شو کمنټ کې به یې سره منشن کړم بیا د امام سدیس د هغه څومره ښکلی اواز دی د فجر هغه به د سحر جمع ورکوله په 2019 کې نو سحر جمع خاص لږ اوږده وي امام صاحب پکې زیات تلاوت کوي نو هغې نه به ما ښه مزه شته نو دا ډېره مزه کوي چې کله تعالی امام صاحب ښکلی اواز وي او ښکلې طریقې سره قرآن شریف تلاوت کوي ښکلې طریقې سره جمع ورکوي خشته اواز کې جمع ورکوي خشته اواز کې تلاوت کوي نو دا ډېره مزه کوي دا انسان له ډېر زیات سکون ورکوي والله که ته په ولاړې ستړی شو بیا ولاړ به یو سترګې به دې پټې ته وې چې بس زه دا اورم نو خیر دومره تنگ نظر نه دي ساتل پکار تاسو دې حوالې سره سره ده تاسو خپله قیمتي رایې ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ